احترام علماء کرام او دغه ډیر مبارک محفل او مجلس کې راجمع شوي ډیر قابل احترام حاضر مسلمانانو ورونو، چونکه وخت ډیر زیات تیر شو، وخت مختصر دی، د مانځه ټیم هم دی او د دې موقع مناسبت سره کومې اهمې ضروري خبرې چې وي هغه زموږ محترم رور حضرت مولانا عباد الله صاحب هغې ستاسو وړاندې چې کوم دی بیان کړي. محترمو عزیزانو، مونږ او تاسو دغه علاقه باندې د دې ګاونډ مسلمانانو باندې د رب العالمین د طرف نه ډېر لوی احسان او انعام دی چې الحمدلله دا د تخبې مسلمانان په ډېر ګڼ تعداد کې دلته دا دینی مدارس دا لګیا دي د قرآن او د حدیث خدمت په هغې کې روان دي او د تخبې دا ښار پخوا به د دې د تخبې کباب مشهور و، ځکه زه سعودي ته تللی وم، څه علما راپسې رالل د ابهانه، هغه چونکې سعودي کې یو داسې ځای دی لکه دلته چې مري ته خلک ځي، سوات ته ځي، هلته یې بوتلمه څو ګنټې مزل هم ګاډي کې وکړ، هغې ځای کې مېلمستیا خو کړې وه، خو بیا راته ویل یو نوی شی در باندې خورو، وایي هغې له لږ هوټل ته ورځو، ما چې څه کوي خدای خبر، چې ورغلو ابها ته اوس غټ بورډ لګېدلی تخبای کا مشهور کباب، هلکه ما مونږ ته هلته وړه څښا دی، تا ورپسې لا دلته وراوس. نو پخوا خو د تخبې کباب مشهور و، خو نن الحمدلله چې د علماو نه تپوس وکئ، د مذهبي خلکو نه تپوس وکئ، نو نن د تخبې شهرت دا په دیني مدارسو باندې دی. ټول وایي الحمدلله. څومره ګڼ تعداد کې دینی مدرسې دا چې نن د تخبې په خوره باندې د قرآن او د حدیث کوم عظیم خدمت روان دی، دا خوشه ښارونه وګورئ دومره خدمات هلته نشته. او بیا د قرآن په حواله باندې مولانا صاحب تاسو ته ووی او قاري صاحب ستاسو وړاندې کېنولی دي چې دا 40 بچي دا د قرآن حافظان شو او 8 بچي دا ناظر اخوان شو. په دومره ګڼ تعداد کې حافظان او ناظر اخوان ورکول دام ډېر لوی کمال دی محترم عزیزانو. او بیا اسې حافظان هم نه، داسې حافظان قاري زین العابدین صاحب په دغه اداره کې تیار کی چې د ټول مجلس له چیلنج ورکي چې دا مایک پې ګرځئ چې دا والی او د قرآن په کوم ځای کې چې ته تپوس کوئ دا تې وکئ، دا څوک نشي کولی محترم عزیزان. مضبوط حافظانی په روجه کې 2 سپارې اورئ، روجماتي کې خوراک پې نه لګي چې سپارې راته پاتې دي. بله ورځ راته یو قاري صاحب وایي طبیعت عمله ښه شي چې شاته مقتدي چغه ووایي چې صلات و وتر زمونږ ګیله طبیعت برابر شي، زه سپاره ختمه شو. نو محترم عزیزانو ټوله ورځ 10 پیرې سپارې اړولي درون حافظي، هغه باندې د روجماتي خوراک نه لګي. دلته د دې دومره علماو او د ګڼې مخې ته یو ورکوټی بچی کېنه، یو په ټول مجلس کې مایک ګرځئ، وایي دنه تپوسونه چې کوم دی صاحب وکئ، هغه ورته صورت هم یادوي، هغه ورته فارم یادوي، هغه ورته رکوع هم یادوي، هغه ورته د آیات نمبر هم یادوي. دا محض د قرآن یو اعجاز دی او دغه محنت دا په یو 2-3 مدرسو کې په دې ټول KPK کې شروع دی او د هغه KPK په 2-3 مدرسو کې یو دغه بېدره چې کومه مدرسه ده چې لا تر اوسه پورې د سر سوری نصیب نشه په خپل ځای کې، هغه دارالعلوم صدیقیه د قاري زین العابدین دا مدرسه ده، دا د صوبې په سطح مشهورو مدارسو کې ده. لہذا داسې کلاس دا هغې په دغه اداره کې روان کړی دی چې هغه ته د آیات نمبر وې، هغه به درته هغه آیات شروع کوي، هغه ته به ته آیات وې، دی به درته نمبر چې کوم دی صاحب وایي. ما او تا ته خو د سورت فاتحې د آیتونو نمبر هم نه دي یادې، که یو سړی راته ووایي چې اهدنا الصراط المستقیم نو سر نه به شروع کوو چې دا خدای خبر شویم نمبر آیات. لہذا محترم عزیزانو دا عظیم محنت په عظیم اخلاص باندې دغه سړي چې کوم دی صاحب دلته شروع کړی دی او نن دغه شاګردان دا لوی لوی علما دي، دا د قرآن او د حدیث عظیم خدمت کوونکي چې کوم دی نن په دې ټوله صوبه کې دغه شاګردان لګیا دي د قرآن او د حدیث خدمت کوي. قسم دی چې زه ډېر پسخېږم د هغه د خدماتو ته چې دا څومره اخلاص سره دا سړی لګیا دی او بیا یوازې دلته نه
چې کوم ځای کې د مدرسې پروګرامي دی به هلته ولاړي خدمت به کوي د ختم نبوت اجتماعاتي دا لوډ سپیکر یې وله دی پرې رسوي هر ځای بله ورځ هغه تور ډېر ناخوا پروګرام و د دوی پیټۍ راغلی وي حنیف مولوي صاحب راته ووایي وایي دا قاري صاحب دی اجتماعاتو له پرې ګرځوي یو طرف ته د طالبانو بوج د مدرسې دا بوج بل طرف ته د دغې اجتماعاتو دا عظیم خدمات دا الحمدلله دې سړي دا په اخلاص باندې چې کوم دی صاحب شروع کړي دي نو د مدارسو دا یو عظیم کردار دی او بیا زمونږ او ستاسو دې تخبې باندې د الله خصوصي فضل و کرم دی چې دلته په ډېر ګڼ تعداد کې مدرسې دي او بیا د حفظ او د قرآن د زده کړې د صوبې د لیول په مشهورو مدارسو کې هغه دا ستا په دې ګاونډ کې چې کومه مدرسه ده او تا ته اندازه نه لګي دا د دې قاري صاحب دا مدرسه ده چې دا کم خدمات چې کوم دی صاحب روان کړي دي دلته زه جمهوریه کې به ومه په دې لاره به پیاده تلو راتلو نو لہذا هغلته د مارکیټ د پاسه چې د انور نه د باران نه د پټېدو انتظام چې کوم دی صاحب نو او دا ګڼ شمېر کې د دې ګاونډ د مسلمانانو بچي هغوی به ورسره هلته قرآن چې کوم دی صاحب یادو